ها نسبات خان يا نسبات ولا خندا کارونه دی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. अच्छा भाई نو پرونی حدیث کې موږ دا ویلو عن ابن عباس قال يبعث المهدي بعد اياس حتى يقول الناس لا مهدي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې امام مهدي به راځي. امام مهدي ظهور په داسې وخت کېږي چې خلک په بالکل نا امید شي. خلک وایي چې مهدي نشته. دا څه خبرې دي؟ نن سبا خلک وایي بس دا ټول خبرې په عام تو هغه باندې یوټیوب باندې. عن كعب قال إني أجد المهدي مكتوبا في أسفار الأنبياء ما في عمله ظلم ولا عيب. كعب رضي الله عنه روایت ته چې ما د انبیاء کرامو کعب اخبار دا د يهوديانو لوی عالم بیا مسلمان شو نو دی وی چې ما د مخکینی انبیاء په کتابونو کې دا خبره کتلې ده چې دا اخیری زمانه کې به یو بادشاہ راځي دا چې بادشاہ وي چې ما فی عمله ظلم دا په عمل کې بس ظلم نه وي بچا بزیاتی نه کوي ولا عیب او نه په هغه کې نقصان وي صعيب به پکې نه وي هر چا کې خوشنه صعيب وي کنه خو بده کې بس عیب به پکې نه. عن مطر انه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز. مطر رحمة الله عليه پروان دي دا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تذکره شو نو فقال نو غوي بلغني ما در خبره معلومه شوی دا خبره ما تر رسیدلې ده چې ان المهدي يصنع شيئا لم يصنعه عمر بن عبد العزيز چې امام مهدي بد هغه کارونه کوي کم کار چې عمر بن عبد العزيز نه کړی. قلنا ما هو موږ وی چې دې بد اکثر څه کارونه کوي. نو قال ياتيه رجل یو کس فراشي دنبا فيسأل دنبا تپوسو کی سوال بتو کی فيقول ادخل بيت المال دې بوتو چې بیت المال ته ورننسا فخذ چې سره خو خیر علی فيدخل ويخرج هغه ور داخل شي او روبزي ويرى الناس شباعا او ټول خلق په بار ولاړ یږي بس چا بس درنه کیږي. نو فیندن دی دغه شانتي یعنی دی په خپل ځان سره ملامت شي نادم بشي چې دا زبر داسې یعنی داسې قسم چې بزبه کې سره په یعنی ارسه غواړم فيرجع اليه فيقول خذ ما اعطيك نه اوس تاسو اغشتي دي هغه به علي واپس نه فيابا. امام مهدي بوتوي جنا واپس پکې نشته. ان نعطي ولا ناخذ مون ورکول کو غشتل مون ورکل کو وغشتل. عن ابراهيم بن ميسر قال قلت لطاووس ما طاووس تو عمر بن العزيز هو المهدي شو عمر بن عبد العزيز مهدي قال هو المهدي اغا مهدي عمر بن عبد العزيز مهدي هو وليس به انه لم يستكمل العدل كله خو هغه مهدي او خدا دغه چې کوم خبره ده او مهدي کې دوه کې فرق دی چې د پوره په دنیا کې عدل نه راوځي مقابله د مهدي په ټول دنیا کې عدل او انصاف او په خپل علاقو کې سره او د پوره دنیا کې. عن ابي جعفر قال يزعمون اني انا المهدي. ابو جعفر رحمه الله فرمایي امام ابو جعفر صادق چې کوم دی شیعاګان او د خپل امام وي نو هغه فرمایي چې انه قال يزعمون خلق دا ګمان کوي چې اني انا المهدي چې زه مهدي ام. خلق زما بارک دا وي واني الى اجل ادنى مني الى ما يدعون خو یې چې دا کوم دی ما ته کوم خبره کوي نو یې ځان مړی صاحب زم چې زما د مرګ راشي خدا دا وونه ځکه زموږ عمر ته ډېر فرق او ډېر سړی. عن سلمة بن زفر قال قيل يوما عند حذيفة قد خرج المهدي. في حذيفة رضي الله عنه دي لا خبره شو چې مهدي راغلی قال لقد افلحتم ان خرج وصا محمد بينكم وغروته او د نبی عليه السلام زمانه صحابه کرام دي بس تاسو وګټل تاسو کامیاب شو. انه لا يخرج بدی به نه راوځي تاسو دا خبره یاد وساتئ چې دی به نه راوځي حتى لا يكون غائب احب الى الناس منه مما يلقون من الشر
وی تر دې پورې چې د مصیبتونو د وجې غایب سړی چې کوم موجود نه دی نو هغه با د هغه تبا چې کوم سړی لکه مړ شوی دی نو د هغه باره کې چې کا زه دې مړي په شان کې چې کوم غایبین دي چې کوم نشته کا زاغو چې زه ختم شوم خو د مصیبتونو مې نه ولیدلې زما په مخ کې زما مور سره زما پلار سره زما رور سره د چین په باره کې پرونی راپورټ تاسو وکړئ پرونی بار راپورټ چې خلک هغه چې کوم دینو یعنی په کرسي کېني او بس په کرسي ناست دي چې اډو کې پاتې شي وګټي او هغه ختم شي نو داسې وخت پر راځي لکه نن سبا چې کوم صورت حال دی نو الله رب العالمین دې مونږ د امتحانونو بچ د برما مسلمانانو باندې د شام په مسلمانانو باندې او د چین په مسلمانانو باندې چې نن سبا کوم حل ماشومان تړلي په وګو کې او هغه ماشوم چې کوم دینه په وګو کې مړ شي او هغه چې کوم دینه د کېږي واړه ماشومان د 2 کالو د 3 کالو ومونږ په خپل جغرافیایي حدودو کې دا زما ملک دولستان دا زما حصه دولستان دا زما پارټي دولستان دا زما مسلماني دولستان مسلمان کعبه ولا خپل مسلماني د کلیسي ولا عجيبه خبرې چې کوم دین هغه پاس خبرې سړي یعنی دماغ ولا خراب ولا الله دې عمل کو توفیق راکړي بل څه سره وته خبرې نه کوي دا خدای